د بینظیر د روپو سره به د ماشومان وظیفه هم ملويږي. دې ځل چې کم ټس شروع کیږي نو د هغې سره به د ماشومان وظیفه چې ده دا به هم تاسو ته ملويږي. نو ستاسو یو ماشوم ته چې دی دا به څومره وظیفه ملويږي او په کم کلاس کې به ورته څومره وظیفه ملويږي، ځکه چې دا بیا حسابي دی. ځینې په پرایمرۍ کې، ځینې دغه شانتې په میډل کې، ځینې چې دی په های سیکنډرۍ کې، نو د هغې هغه حساب چې دی دی والا هم لګولی دی. نو د هغې هغه حساب درته ښیم چې تاسو ته به څومره وظیفه چې ده دا ملويږي. نو چې دا تاسو واورئ نو که تاسو له روپۍ درکوي نو تاسو د خپلو روپو حساب چې دی دا لګولی شئ. د عمر حساب خو ما تاسو ته ښوولی دی چې په دومره عمر کې د دومره کلاس کې نو تر هغې پورې به هغه ته دغه روپۍ ملویږي. که د دغه نه عمر نه کلاس اخوا دېخوا شو نو بیا به هغه ته روپۍ نه ملویږي. ګورئ اکثر ځینې کسان وایي زموږ ماشومان چې دي هغې سکول ته ځي، سکول ته به ماشومان ځي خو په عمر کې که اخوا دېخوا د کلاس سره نو بیا ورته هم وظیفه نه ملویږي. په حاضرۍ کې اخوا دېخوا نو بیا ورته هم وظیفه نه ملویږي، ځکه دا ویریفیکیشن د دې لپاره کوي چې سکول ته هلته کې لاړ شي نو هغوی ویریفیکیشن وکړي چې د هلک راغلی دی سکول ته، څومره حاضري ده، په کم کلاس کې دی، نو ټول هر څه معلومات یې راواخلي. نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو د ماشومانو وظیفه چې ده دا تاسو ته بیا ملویږي. او دې ځل چې کومه وظیفه ملویږي نو دا د شپږو میاشتو ده، نو تاسو ته به ډبله روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملویږي. لکه کومې روپۍ چې تاسو ته ملویږي د یو کس هغه به تاسو ته د دوو کسانو چې دی دا به ملویږي. اوس چې کم کس شروع کېږي نو د هغې سره به دغه روپۍ بله چې تاسو ته به 13,500 روپۍ ملویږي. کومو کسانو ته چې 14,500 ملویږي نو هغو ته به دا نه ملویږي. دا اوس د جنورۍ دا دغه دی، لکه د دسمبر اقست چې دی تاسو ته په جنورۍ کې ملویږي. کومو کسانو ته چې 14,000 ملویږي نو هغو ته د جنورۍ قسط ملویږي او هغه نوي کسان دي، هغه دې راولي، هغه د خپل ماشومان چې دی په دې کې د رجسټر کړي. نو دغه شانتې که یې هلک وي نو هغه ته به 2,500 روپۍ چې دی دا به ملویږي. چې هلک یې او هغه په پرایمرۍ کې لکه د 5مه پورې نو هغه ته به 2,500 روپۍ چې دي دا به ملویږي. دغه شانتې که جنۍ وي او د 5مه پورې په سکول کې لکه 5م کلاس کې یا د هغې نه په ښکته باندې په کومو کلاسونو کې نو هغې ته به 3,000 روپۍ ملویږي. نو په دې کې اضافه ده، بیا دا ډبل دی. ډبل هغه وویلی دی نو چې د 3,000 روپۍ دی نو جنۍ ته به 6,000 روپۍ ملویږي او هلک ته چې دی هغه ته به 15,000 روپۍ ملویږي. نو که ستاسو یو هلک وي نو تاسو ته به د هلک دپاره چې دی 15,000 ملویږي. دغه شانتې بیا یې سیکنډري لیکلي ده. نو سیکنډري چې دی د 6 نه واله د 10مه پورې چې دی نو په هغې کې به جنۍ ته چې دی هغې ته به 4,000 روپۍ چې دی دا ملویږي. نو که یوه جنۍ نو 8,000 به ورته ملویږي، که دوه نو بیا به تاسو ته 14,000 ملویږي. دغه شانتې که هلک ورسره نو هلک ته چې دی دته به 3,000 روپۍ ملویږي. سنګل قسې 3,000 روپۍ دي او دوی چې ډبل دی نو چې ډبل دی نو 9,000 روپۍ چې دی ستاسو ته به د هلک روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملویږي. دا چې د 6 نه واله د 10مه پورې کم یې وي نو هغه ته به دا ملویږي. بیا های سیکنډري ویلي ده کم چې په 11 12 کې نو هغې کسانو ته چې دی هغو ته به ملویږي 4,500 روپۍ چې دی دا به هلک ته ملویږي او جنۍ ته چې دی هغې ته به 15,000 روپۍ چې دي دا به ملویږي. نو دا 4,500 روپۍ چې دي دا چې ډبل کې نو د دې نه راځي 9,000 روپۍ. نو هلک ته چې دی هغه ته به 9,000 روپۍ ملویږي او جنۍ ته چې دی هغې ته به 10,000 روپۍ چې دي دا ملویږي. نو چې ستاسو څومره ماشومان دي د هغې حساب ولګوئ چې روپۍ راخلئ نو د هغې سره رسید لازم راخلئ چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو 100 روپۍ په اکاؤنټ کې او تاسو ته 100 روپۍ چې دي دا میلاو شوې.